دا د کوزدر تحصیل دینزی اسپن روډ RHC ګل آباد سره ولاړې ګورنمنت ډیګري کالج ګل آباد هغه جنکۍ طالب علمانی دي چاته چې د ګاډي انتظار ناشته او باران نه بچ کېدو دپاره په نگران حکومت کې د مسلم لیگ نون انجینیر فیض الله خان په خصوصي کوششونو تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشن ادینزی دلته او اوچ اندان ډیری روډ باندې انتظارګاهونه لګولي وو کم چې د کلونو راسې د دې بنیادي ضرورتو خو د تېرو څو ورځو نه انتظارګاهونه ورک دي چې له وجې جنکۍ طالب علمانې د ستړي سره مخ شوي دي لار هم خرابه ده ولې د دې خاطر ټولو خلکو ته تکلیف دی که نه نو چې دای راوړه نو راوړی ولې چې بیا یې وړه ډېر ښه جنکۍ راوتېسته ولاړ دي او روژه هم دی نو ډېر ښې جنکۍ نو هغوی چې موږ څه وکړو نو څه یا دلته ودرېږي څه دلته کښېني څه اخوا کښېني څه په پیدل لاړ شي اخوا لاړ شي وي به هلته به ګاډي ته وخېږو څه لاړ شي د هغه هسپتال خوا ته لاړ شي موږ به هلته ګاډي ته وخېږو خو چې دلته هغه وه نو کم خلک چې لیټ تللو ای به زه دا نور به مخکې لاړ شي او موږ به دلته ناست هغوی به انتظار کوو خو اوس هغه نشته نو سب دا چا وړي ده دا انتظار ګرځي موږ واپس راوړو موږ دلته کښېنو موږ ته پکې ډېر زیات سهولت و یو دا دا د پښتون ملک دی د پښتونۍ ښځې دي دا خلکو دوی له عزت ورکوي دا څوک خپل خور لور له عزت ورکوي دوی له ورکوي چې څوک د خپل خور لور له عزت ورکوي دا چې په عزت سره ناست دي چې دا د دوی خور لور عزت سره ناست دي انتظارګاه چې وه نو دلته چې جوړه کړې وه نو ډېر ښه سیسټم و ځکه چې زموږ د کم فیمل چې رالې چوټي وشو نو ناستې پکې وې نو که باران و نو هغوی به هم په امن سره وي که نه موږ هلکانو چېرته که دلته ولاړو نو خیر دی یا دوکان ته وشو نو هغوی غریبانان چې راشي نو دلته ولاړې د ویلډر سره دا کټ دی نو راغلي به دې کټ کې بیا ناستې که نه نو دا چې واپس کړی نو ډېر غلط کار یې کړی دی نو د دې موږ پوره مذمت کوو د مخکې انتظارګاه یې ښودي خو اوس پته نه لګي څه وجې نه وړله دا زموږ دپاره ډېره پیدمانه وه باران کې به هم دلته خلک کېناسته زنانه منانه او دا ډېر غلط کار کړی چې نه وړه نو دلته کې چې کوم دی نو د انتظارګاه دپاره یو سیسټم شوی نو هغه هم چا وړی دی د هغه روډ خو پته نه لګي خو هغه سیسټم هغه دغه هم چا وړی دی نو په دې دې ایکشن واخیستی شي چې دا یو ګورمنټ کالج د مخې نه د انتظارګاه سیسټم وړی کېږي دلته چې کومه انتظارګاه لګولی شوې وه دا د طالب علمانو لپاره لګولی شوې وه په دې کې چې کله به باران شو اخوا دې خوا به خټې وې روډ هم کالج ته نشتي مونږ به رالي دلته به ودرېدو ګاډي ته دا چې هر چا وړې ده هغوی له پکار دی چې دا واپس چا هم وړې ده ښه یې نه دي کړي ځکه چې هغوی به دلته انتظار کوو نو یو ځانه سیکشن یې ور جوړ کړی دلته به هلکان ولړو نو سیټ ته به هغوی ناست وي نو هغوی یو قسم نه محفوظ وي او د ګاډي انتظار وکړو نو اوس چې راشي دلته به خاورو ناست وي یو غرمۍ باران په هر حالت کې دلته ولاړ نو دا ډېر بد کار شوی دی په دې نوټس واخیستی دی د انتظارګاهونو په هکله معلومه شوې ده چې هغه ویلډر واپس وړي او خپل دکان کې کېښودي چاته چې د نوي سیاسي بدلون سره هغه ته د جوړښت پیسو ورکولو انکار شوی ویلډر عمر وایي نو د دې د ټي ایم ای والا په ما باندې جوړ کړي نو د هغې پیمنټ ما ته لکه زما بیلون رکاو شوي د هغې بیا دوی ته ما وایي چې یاره ما ته پیمنټ پکار دی پیمنټ دوی ما ته پیمنټ نه کولو د وجې زه لاړم بس ما وایي چې ما ته چا ویلي زه لاړم چې مې خپل شیز واپس مې راچوت کړو راکړو په ګورنمنت ډیګري کالج ګل آباد کې سبق ویونکې جنکۍ هم د دې سیمې او قام بچیاني او عزت دی د دې انتظارګاهونو پرانسته چې هر چا کړي یا لګولي مقصد یې د قام بچو ته عزت ورکولو د ګرمۍ موسم دی پکار ده چې د قام بچیانو عزت نفس تحفظ یقیني کولو په غرض دغه انتظارګاهونه واپس ولګولی شي او سړک غمي هم وشي محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر